السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو بدګمریانی هم د مالیار پروډکشن سره څنګه تاسو هیله لرم چې خبرې خوشاله و آباد به ملګرو خوشمقام کلی کې هم چونکې زموږ کلی سره نږدې دی په بو خوشمقام پښتون غړی دا ټول یو کلی دی او یقینا چې درد او غم هم یو دی خوشحالي هم یو ده دا ټیم به دا داسې یو معجزې طرف ته مونږ راغلی یو چې یقینا چې زموږ د الله تعالی په ذات باندې دغه ایمان دی دغه یقین مو دی چې څه کوي الله تعالی کوي انسان د الله تعالی د حکم او د ارادې نه بغیر هیڅ هم نشي کولی سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مرګرو د الله ذات وراول ورا په نوخار ضلع کې یو داسې واقعه شوې وه هیرا یو سټوډنټ وه او هغه بیا د هغې نه الګ جوړ شو او د هغه نوم خو رانه اوس هیر دی حسن شاه بیا د هغه نوم نو باقاعده بیا د هغې چې کوم ټیچرانې وې د هغې بیا چونکې سرټیفیکیټ کې هغه نوم راغلی و هیرا راغلی و بیا هغه چینج کو بیا هغه مایګریشن وکړو بل دغه ته داسې دویمه واقعه زموږ د خوشمقام په کلي کې راغلی دا زموږ زینب بیبي زموږ یو بچی وه زموږ یو خور وه او د هغې نه هغه الله تعالی معجزاتي طور باندې هغه کنورټ شوه هغې نه الګ جوړ شو زین الله د هغه نوم دی هغې کور ته راغلي وو د هغې انګړ ته راغلي وو د هغې والد صاحب ډېر زیات فقیر او ډېر عاجزته به سړی دی او یقینا چې دین سره ریلیټډ دی د دین کارونه کوي خدمتونه کوي او الله تعالی والا د هغې ثمره هم دغه رنګ ورکا کیدی شي الله تعالی دې یوازې ګڼلي وي نو الله تعالی والا خپل مدد راولېږلو دا به نه وایو چې لوڼه چې کوم دي هغه ابسوي ځکه د لور د رحمت کېدو لکه زیرې او دغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د کور نه د انګړ نه دغه ټولې خبرې ثابتې دي واقف یو په دغه خبرو باندې او په دې باندې زموږ ایمان دی حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د هغې ثاني نشته هغه مثال دی جی مرګرو راځو د زین الله طرف ته او هغې سره به یو څو خبرې کوي السلام علیکم په دې وخت کې ما سره د زین الله والد صاحب ناست دی هغې سره به تعارف وکړو جي ستاسو نوم زما جی نوم محمد فیاض جی محمد فیاض صاحب اول خو مبارکي درته وایم د دواړو اړخونه هم ځکه چې ستاسو د تربیت نه خوا چې که زینب و زین الله نو هم تاسو تربیت داسې و چې دا بنات مدرسه کې وه او که زین الله شو نو هم ستاسو د تربیت دغه نښه ده تاسو ورته مونږ چې څومره پورې اورېدلي دي ستاسو دغه تلقین دی چې ته به علم کوې دا خبره ټیک ده انشاءالله بالکل دا کته ده جی ښه جي څنګه محسوسوئ جي ستاسو خو به هم لکه دماغو کې یا ذهن کې یا دغه کې ډېر خبرې راغلي ډېر وسوسې به راغلي چې الله لکه دا دی مطلب کومه معجزه ده ما سره وکړه زما کوم عمل تا ته خوښ شوی مضمون د الله تبارک وتعالی نه ډېر راضي خوشحاله یو چې موږ ته الله تبارک وتعالی په دې جولای کې مخکې لور اچولې وه او اوس یې راته الله تبارک وتعالی هغه زوی واچولو نو لور چې کوم دی نو دا رحمت دی او زوی نعمت دی نو الله تبارک وتعالی د رحمت هغه خوشحالي هم موږ ته وښولې وه تر اتلسو کالو پورې هغه رحمت ورېدو را باندې اوس چې کوم دی الله تبارک وتعالی هغه را په نعمت باندې بدل کړه د جینۍ نه ته الله تبارک وتعالی زوی راکړه نو موږ په هغې باندې هم خوشحاله وو هغه شان تربیت هم کړی څنګه چې د جینۍ د زندګۍ سره ښایي هماغه شان تربیت مو کړی الحمدلله خو خوشحاله وو په باندې خپې په باندې یو په ضرب نو د الله په کړو باندې اوس چې باندې تبدیلي پکې راغله نو په دې باندې هم ډېر خوشحاله یو الله نه هم ډېر راضي خوشحاله یو ډېره مننه یقینا چې تاسو د ستاینې وړ یقینا ستاسو خصمانه چې کومه وه ستاسو تربیت چې کوم هغه د زینب یا زین الله اوس خو به زین الله وي د زین الله په مخ کې ښکاري د هغه په بشره کې ښکاري زین الله سره مخامخ کېږو زین الله تا خو هم د میټریک امتحان هم ورکړی و که نه او جی نو اوس چې کوم ریزلټ راغو د څه په نوم راغو د زینب په نوم راغو د زینب په نوم راغو یقینا چې زینب هم یو ډېر لوی نوم دی که موږ تاسو د دې تاریخ وګورو نو زینب حضرت زینب رضی الله تعالی عنها لکه زینب بیبي که نه نو هغه ډېر لوی دغه دی نو الله تعالی دې ته دغه ثمره ورکړه څنګه محسوسوئ ملګرې خو به هم د دې نه مخکې تاسو بنات مدرسه کې وئ او جی مونږ بنات مدرسه کې وو میټریکه پورې مالته کې دغه وکړو ریزلټ هم اوس بله ورځ راغی
ښه څنګه جامې جوړې هغې ته خو په خپلو جامو جوړو ته خو به ګورې که نه چې لکه دا د زینب هغه دغه مخکنی ژوند و د 18 کالو نه مخکې چې کوم د زینب ژوند و هغې ته خو به ګورې که نه. او جی بس اوس هغه رور رانه هېرېږي هغه دغه کېږي رانه. ښه څنګه درته محسوسه شوه داسې څه تبدیلي درته څنګه محسوسه شوه؟ اکثر له داسې کار وشي چې لکه په دې مخ باندې ویښته یا داسې څه دغه وجوهات تاسې څه اثرات راغه چې تاسو ته محسوسه شوه یا تاسو دې دپاره څه میډیکل وکړو څه مو وکړه؟ زما په مخ باندې ویښتو بس بیا هغې دپاره مونږ میډیکل شروع کړو دغه مو کړو بیا نور مخکې لاړو ټسټونه وغیره هم چې وکړو نو بیا راته پته ولګېده. ښه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ښه ملګرې خو به در سره هم اپروچ کوي ستا لیدو له خو به راځي که نه؟ او جی راغلي هم دي او راځي به هم جوړېدی شي. ښه نو د دغې ملګرو په همدغه رنګ قدر کې څنګه چې تا 18 کاله مخکې د دغې ملګرو څنګه قدر کړی دی او دوی سره به خپل دغه جق همداسې وړئ هغه ستا خویندې وې اوس به دې هم خویندې وي که نه داسې ده که نه؟ او جی هغه ملګري ښه دا راته ووایه چې والد صاحب دی چونکې یوازې دی او زمونږ کورنۍ زمونږ انګړ داسې دی چې لکه دې غریبۍ کې یقین وکړئ چې لکه بالکل نه برابرېږي. په دیاړی به سړی څه وکړي لکه د بچو فیس به برابر کړي که د بجلی بل به ورکړي که کور ته به فرض که اوړه دانې یوسي نو دغه نه برابرېږي. نو پلار سره به څه مرسته کې پلار سره به څه کومک کې که نه؟ زما خو دغه خواهش دی خو زما هم خواهش دی چې زه علم وکړم او د پلار هم دغه خواهش دی چې علم وکړو انشاءالله. بالکل یقینا چې علم خو یو داسې ذخیره ده چې زندگی ژوند خو ملګرو دا ژوند خو بس ختم دی دنیا بسي او د دنیا ژوند بسي دا خو لکه داسې د دا چام نه ده پوره کړې آخرت ژوند پوره ژوند دی نو د هغې دپاره تیارې پکار دی. یقینا چې دا پلار چې کوم دی دا د ستاینې وړ په دې دی او زه دله مبارکي ورکوم چې ستا تربیت دغه نښه ده چې نن زینب چې کومه وه هغې نه زین الله جوړ شو د زین الله ذهن هم همدا دی چې زه به علم کوم او یقینا چې دې علم نو دا به د دې به تاسو ته هم فایده وي او د ټولو انسانیت ته به فایده وي. دا راته ووایي جي چې ګذر بسر څنګه کېږي؟ څنګه چې زه پوهېږم لکه ویم چې لکه کور کې ګزاره کېږي ستاسو د ګټې وټې دغه ګزاره کېږي؟ بس الحمدلله الله تبارک وتعالی په موږ باندې دا دومره زندگی چې تېره کړه که نه جی جی نو چې د کله نه مونږ یعنې واده شوي او بیا په کور کې دا وخت تېرو نو همدغه د جومات خدمت مې کړی د دین خدمت مې کړی دی او د دنیا پسې نه یم وتلی او تر نن تاریخه پورې الحمدلله هم په هغې لګیا یم او دا بچي هم پکې خدای راکړه په دې کور کې کار بار هم کوو مړی ژوندي هم پکې کوو الحمدلله هم په دغې باندې دا د دین برکات دی د دې جومات برکات دی د دې منځونو برکات دی د الله عزت دی چې موږ له خدای راکړی دی. جی بالکل دی کې هیڅ شک نشته ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده خپل ځان کې سړی سوچ وکړي زموږ د جومات امام چې کوم وي که نه د هغه 15,000 یا 6,000 یا 7,000 روپۍ تنخوا وي زما او ستا نه الله تعالی ښه ورکوي سپینې جامې چولي ښه خوراک ښه څښاک ورکوي ځکه چې هغه د دین خدمت کوي او هغه الله تعالی ته جفت وي او کم خلک چې الله تعالی ته جفت وي نو الله تعالی ولا بیا داسې ثمرې ورکوي. زین الله یو خبره بله اوس د لوبو موبو ته زړه کېږي چېرته دغه ته لکه هلکانو کې چې کښېنې نو مطلب زړه دې کېږي؟ زما خو مخکې هم سپورټ ته شوق و کرکټ وغیره ته اوس هم هغه دغه دی لکه بس انشاءالله ضرور کرکټ کوه ګیمونه کوه او یو خبره بله کوم ملګرو تاسو ته چونکې لکه دا د الله تعالی معجزه ده نو په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی او د الله تعالی په معجزاتو کې غور او فکر کول پکار دی چې الله تعالی هر څه کولی شي. د هغې ژوندی ثبوت مونږ او تاسو ته مخامخ د زینب دی چې اوس زین الله دی. نو دا نه چې ملګري یا د چم ګاونډ خلک یا ما کم خلک چې په دې شیشه باندې ویني هغه دې ته په داسې نظر ګوري چې وایي دا خو داسې وایي دا خو داسې و. زمونږ په دې انګړ کې ډېرې خبرې داسې دي چې مونږ هغه خبرې لکه یو بل ته د تهمت په تور ودرو خو یقین وکړئ ګورئ چې دا خبره تاسو کوئ نو دا ستاسو په حق کې ګناه کبیره ده ځکه چې د الله تعالی په کارونو کې مونږ او تاسو ګوتې نشو والی. الله تعالی په خپلو کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي. که زینب نه نن زین الله شو نو د دې په شا به الله تعالی یو ډېر غټ راز الله تعالی به د دوی د والد صاحب د دوی د کورنۍ داسې سعادتونه خوښ شوي یا الله تعالی به د دوی په ذریعه دوی سره کومک کوي. بله خبره دا ده چې د ټولو نه غټه خبره ده چې زین الله نه به الله تعالی د دې ټولې علاقې د علم کار اخلي دی به دغه علم خورئ مخکې به مخ په وړاندې بوځي. ډېره مننه ستاسو وخت مو واخیستو کاکا جي تاسو څنګه یې؟ خیر جی بالکل شکر زمینداری څنګه روانه ده جي؟ گزاره کېږي جی بالکل تاسو الحمدلله خوشحاله یې جي؟ په خوشحاله ونیو مراره د خیر سره او الله تعالی فضل وکړو
په موږ باندې الله تعالی رحم وکړو دا الله تعالی لوی فضل رحم ځکه دی چې الله پاک هر څه کولی شي جی جی که زمونږ مخکې ورېره وه هم خوشحاله وو اوس هم وراره دی هم خوشحاله یو خو وړم په دې پوټې دغه چې هسې نه چې خدای لور څه پیدا کړی دی بیا هم څه کوله بالکل بالکل مرګرو دې خبرې ته واقعي دا ډېره غټه خبره ده الله پاک هر څه کولی شي هر څه کولی کنه الزام د الله پاک فضل او رحم دی خو اوس یو ملاره پاتې الله پاک دې هغه راباندې اسانه کړي موږ ډاکټر اپریشن لیکلی دی او د دې به انشاءالله اپریشن کول غواړي نو موږ وایو چې د دې باندې موږ تسلۍ سره دا کار د خیر سره وشي او په دې مطمئن شو ځکه چې اپریشن کې هر رنګ حالات راځي تکلیف هم راځي او یو اپریشن راځي دویم راځي ډاکټر دا خبره کړې وه موږ ته چې یاره د دې به اپریشن یو کېږي او دوه کېږي کېدای شي درې وشي څه پته لګي نه خو تاسو به ښکته پورته نه کوئ انشاءالله الله پاک به کامیابي ورکړي وله او زمونږ دا تمنا ده هغه لویه ذات نه چې دی هله کولی شو که نه او اسانه کړي الله پاک او موږ وایو چې زمونږ خپل وروڼه داسې امداد د ورور سره وکړو زموږ ورور ډېر غریب دی موږ ډېر کمزوری دی دا ورور خو بس دا د الله تعالی یو لوی فضل و او په ده باندې خو یې وکړو جی بالکل مرګرو ډېره غټه خبره دی کاکا وکړه الله تعالی ته خو هېڅ ګرانه نه ده که نه لکه څنګه موږ او تاسو اورو که نه چې بعضې قومونو نه بیزوګان جوړ شوي وو تبا سره بر اسپتال ورته وایي هغې ته به بوزوکه خیري سبا به انشاءالله ځي که نه که خدای ته مې تاریخ ورکړی سبا او الله تعالی تاسو دعاګانې کوئ چې څوک دا زمونږ پیغام اوري هغه دې هم دعاګانې راته کوي چې الله تعالی دله د کامیابي د اپریشن ورکړي او الله تعالی چې څنګه الله پاک دې انسان جوړ کړو هغه ځناور جوړ نه کړو نور سره جوړ نه کړه ته موږ په دې الله شکر یو هغه سره د کون فیکون دی هغه سره هر څه شته دی خو دا زموږ الله تعالی خوشمقدمي ده چې موږ د زینب نه زین الله کړو په دې موږ ډېر الله تعالی راضی یو ډېر زیات راضی یو موږ هېڅ یو هېڅ حاجت هم نشته دی خو دا د الله تعالی یو لوی فضل په موږ باندې لوی رحم را باندې او چې دا کوم رحم را باندې الله پاک صحیح را باندې اپریشن رحم وکړي چې الله پاک د دې کار انشاءالله سړی سره زموږ او دا زموږ ایمان دی چې زه سره څو پورې علم کوي موږ پرې کوو انشاءالله ضرور او څنګه چې تاسو خبره وکړه عالم د حضور صلی الله علیه و وسلم د مصلی وارث وي او انشاءالله الله تعالی به دغه وارثان کلم نه خرابوي هم د دې خلکو په وجه زمونږ دا دنیا آباده ده بله خبره مرګرو ما چونکې دی نه تپوس نه دی کړی والله چې ما دی نه تپوس نه دی کړی او نه مې دا خبره فی البدی درته دا خبره کومه چې زما په دې سکرین به یو نمبر راځي هغه به د دی د والد صیب وي لکه چونکې دا ډېر غریب خلک دي بس معجزاتي طور داسې یو خبره وشوه څنګه چې دغه د ملګري کمزوري دي نو که څه کومه کم تاسو نه کېږي نو ډایرکټ په ډایرکټ دی سره رابطه کوئ ما واسطه جوړوي بل څوک واسطه جوړوي الله دپاره هر څه کوي الله یې ویني او ګوري او د دې نمبر به زه په خپل سکرین باندې ورکم او د دې زین الله بھائی چې کوم دی د دې بچي د چونکې عالم دی علم کوي نو انشاءالله دې چې تر څو پورې موجود یو علم کوي زموږ استاسو په ورکې حصه وي صدقه جاریه به وي صدقه جاریه به وي نو د سره ضرور کوم کوي مالیار پروډکشن خپل مرګرو سره شیر کوي سبسکرایب کوي او لایک کوي او انشاءالله مخکې به هم تاسو ته داسې ښه پروګرامونه راوړو ستاسو په وړاندې خوش مقام کلی دی د دې نه تاسو ته اجازت غواړو زین الله ته یو ځل بیا مبارکي ورکو او انشاءالله مونږ دلته کیو دا ثاقب بھائی ما سره راغلی زما ملګری دی زمونږ د وسه چې سم کېږي انشاءالله تاسو سره منډه تړم وهو او انشاءالله مونږ به تاسو سره یو ځکه زمونږ او ستاسو غم او خوشحالي یو دی او الله دې خوشحالي راولي الله دې مونږ ټول د غمونو نه وساتي او انشاءالله داجی دی دا موږ سره وړلی شو ثاقب داجی دی هغه زموږ داجی دی ښه صحیح ده انشاءالله ملګرو په لوی الله مو سپارم خپل ډېر زیات خیال ساتئ ډېره مننه زین الله وعلیکم السلام ستاسو هم ډېره مننه جی ډېره مهرباني الله هم خوشحاله کړه چې زمونږ د غریب خانې ته تاسو رالی او دا خپل قیمتي وخت مو زموږ په دې جونګړه کې تېر کړ ستاسو الله تبارک وتعالی په دواړه جهان باندې عزتونه او برکتونه الله تبارک وتعالی نصیب کړي ډېره مهرباني ډېره مننه خوشحاله او باد اوسئ ښه ورځ مو غواړم ډېره مننه